بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی مهربان دی، چې خالق د کل جهان دی هغه خدای دی، چې خالق د کل جهان دی هغه خدای دی، په مخلوق چې مهربان دی هغه خدای دی. انسانانو له عقل شعور ورکو، انسانانو له چې عقل شعور ورکو چې د هر چا نگهبان دی هغه خدای دی. ګرانو او محترمو اوریدونکو، السلام علیکم. زه د بونیر د خودخیلو د توتالی نه زه سراج محمد مستر تاسو ته مخاطب یم. صاحبانو، زه تاسو ته نن یو دوه کلو تاریخي حالات بیانوم. امید دی چې تاسو به یې په غور سره واورئ. د تاریخ پاڼه باجا بامخیل، باجا بامخیل د تاریخ په آینه کې لیک د سراج محمد مستر د توتالی په ضلع صوابی کې دوه مشهور کلي دي چې د باجا او د بامخیل په نوم په ضلع صوابی کې دوه مشهور کلي دي چې د باجا او بامخیل په نوم باندې یادېږي. کوم سړک چې د صوابی نه په نورخاته طرف توپای ته تللی دی، د دغې سړک په غاړه نیلاو طرف ته دا کلي پراته دي. په قبله باندې مقام بامخیل او په نورخاته د باجا کلی موجود دی. د سوونو کالو راسي په دې دواړو کلو کې خودخیل، یوسفزي پښتانه اوسېږي او دا د دې پښتنو کلي دي. په باجا کې د قبیلې خودخیل، د زیدي سانګو، عثمان خیل، لال خیل، موسی خیل او قاسم خیل خلک اوسېږي. په عثمان خیلو کې څو عثمان خیل په خانانو مشهور دي او دا د یوسفزو د مشهور سردار او قائد خان باکو خان یوسفزي اولاد دی. خان باکو خان یوسفزي په خپله زمانه کې په خیبر پښتونخوا باندې حکومت کړی و او دا د هندوستان د مغل شهنشاه شاهجهان او د شهنشاه اورنګزیب عالمګیر زمانه وه. د خان باکو خان یوسفزي میزار د چمرې په کنکوی کې دی. ځکه خو ما ویلی دي سردار یوسفزو و، سردار یوسفزو نوم ښکاری په جهان کې دی. میزار د باکو خان د کنکوی په قبرستان کې دی. د خودخیلو د پاینتار د خان مقرب خان ټول ژوند په دشمنو او شرنتوبونو کې تیر شوی دی. یو ځل چې هغه باجا کې خپلو خانانو ورونو سره شلونی وو، نو سخت بیمار شو او کم و زیات د څلور نیمو شلو کالو په عمر کې د دنیا نه رخصت شو او هلته د باجا په قبرستان کې دفن کړی شو. د بامخیلو کلی یوسفزو د قبیلې خودخیل د زیدي څانګې بامخیل پښتانه د څلور نیمو سوو کالو راشي دلته آباد دي. دی د یو مشهور تاریخي ولی او بزرگ جناب محترم بام بابا صاحب رحمت الله علیه اولاد دی. د بامخیلو پښتنو د اوسېدو په وجه د دې کلي نوم په بامخیلو مشهور شو. د بامخیل څلور زیدي څانګې دي. نمبر 1 بودلاخیل، مداخیل، یونس خیل او جعفر خیل. په توتالی کې د بام بابا رحمت الله علیه د زمانې یو تاریخي او یادګاري جومات هم موجود دی چې خلک ورته د بام بابا جومات وایي، یعنی په مسجد بام بابا باندې مشهور دی. د جناب محترم بام بابا رحمت الله علیه د جناب بام بابا صاحب رحمت الله علیه میزار په برسوات کې د باماخیلي په مقام باندې موجود دی. دغه میزار روان شوی و. نو د شملپار کې یو پیر و چې خلکو ورته د لیونو پیر ویلو. هغه د بام بابا رحمت الله میزار د بام بابا رحمت الله علیه میزار په 1935 عیسوي کال کې دوباره تعمیر کړی دی. په قبر یې نور شم. په ماهی جون 1980 عیسوي کال کې چې ما کم خپل لومړی ادبي کتاب تورې زلفې لیکلی او چاپ کړی دی. په هغې کتاب کې ما د جناب محترم بام بابا صاحب رحمت الله علیه د میزار متعلق یو څو شعرونه لیکلي دي، تاسو ته یې اورم. د بام بابا په برسوات کې میزار هم، د خوانانو کې یو بند مزیدار هم. د دې بام بابا زیارت خوري پورنور دی. دغه ځای په باماخیلو مشهور دی. یم زه نشتر د بام بابا اولاد هم، ځکه ما کړلو په خپل کتاب کې یاد هم. د بامخیلو په کلي کې سرکاري طور کامرس کالج هم موجود دی چې د هر ځای نه طالب علمان ورته راځي او تعلیم حاصلوي. د بامخیلو پښتنو سره د پخوا راسي یو خاندان آباد دی چې خلک ورته د ډېر عزت او احترام په وجه باچاګان صاحبان وایي.
په دغې پاچاګانو کې یو څو مشران داسې وو چې د یوناني طب علم ورته حاصل وو. د ډېر لرې ځایونو به خلک هغوی له دارو او دعا دپاره راتلل او شفا به یې حاصلوله. په دغه زمانه کې ډاکټران نه وو او خلکو د بامخیلو د باچاګانو په دارو باندې او خلکو د بامخیلو د باچاګانو په دارو باندې مضبوط یقین وو. په دغې باچاګانو کې اخري دوه باچاګان وو. د یو نوم وو محترم عبدالوارث باچا صاحب او د بل نوم محترم عبدالحکم باچا صاحب رحمت الله علیه. جناب محترم عبدالحکم باچا صاحب به د ورځې خلکو ته دارو خول او د شپې به د الله پاک عبادت کولو. عبدالحکم باچا صاحب رحمت الله علیه یو خو مسلمان عالم دین وو. په تصوف کې هغه د قادري سلسلې سره تعلق لرلو. یو ښکلی صوفي بزرګ و. د 1950 عیسوي کال د وخت خبره ده. هغه وخت زه سخت بیمار شوم. زما عمر څه کم و زیات 9 کاله و. خپل پلار د دارو دپاره محترم عبدالحکم باچا صاحب لبوتلم. هلته عبدالحکم باچا صاحب په ډېره کې چې طبیله به یې ورته ویله. د ډېر لرې ځایونو نه خلک دارو او دواګانو له راغلي وو. د پنجاب یو 3 سیکان هم هلته موجود وو. په هغې کې یو بوډا سیک وو چې اندرتن د 19 کالو معلومېده. خو حافظه یې ډېره مضبوطه وه. د زړه زور یې ډېر وو. زیات ذهین وو. زموږ د کټ سره نږدې په یو بل کټ کې ناست وو. هغه زما پلار ته وویل چې خان صاحب ولې ستا دا زوی بیمار دی. زما پلار ورته وویل چې دی بیمار دی. بوډا سیک بیا زما د پلار نه تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی. ستا د پلار څه نوم وو. ته پښتنو کې د کومې قبیلې سره تعلق لري، د کوم کلي او علاقې اوسېدونکی. زما پلار جواب ورکړ او ویې چې زما نوم شیر محمد خان دی او د یو صاحب استعداد دولتمند عزتمند او مشهور میلمه‌دوست مشر جناب سید احمد خان بابا بودلاخیل زوی یم. زه په قبیله خودوخیل یوسفزی یم او د خودوخیلو د توتالۍ اوسېدونکی یم. بوډا سیک چې د خودوخیل نوم واورېده نو سترګې یې پټې کړې. په یو ډونګي سوچ کې ډوب شو. لږ ساعت پس یې سترګې وغړولې او ویې ویل چې ستاسو د خودوخیلو د پاینتار خان مقرب خان ډېر زیات زړور بهادر او نر سړی و. هغه زه په یو جنګ کې په توره وهلی یم. زما په شا باندې د تورې هغه زخم لا تر اوسه موجود دی چې په غوښه لا نه دی ډک شوی. سیک هغه زخم خلکو ته ښکاره کړ. د عبدالحکم باچا صاحب په ډېره کې ټولو خلکو د زخم هغه نشان ولیدو. بیا هغې ټولو خلکو سیک ته مخ واړولو چې شابه سیته موږ ته به اوس ته خپله ټوله کیسه بیانوي. بوډا سیک وویل چې صاحبانو ما ته وکیل دی. زه د پنجاب د سابق راجا رنجیت سنګ په پوځ کې صوبیدار میجر وم. دنتورا چې د فرانس اوسېدونکی و. هغه د سیک پوځ کمانډر ان چیف و، یعنې لوی افسر و. زموږ او د یوسفزو پښتنو په منځ کې ډېر جنګونه شوي دي. یو ځل نوښار سره نږدې د شیدو په مقام زموږ د سیکانو د پوځ او ستاسو د یوسفزو پښتنو غازیانو په منځ کې یو زبردست جنګ شروع و. په هغې جنګ کې سید احمد شهید او د هغه د مجاهدینو نه علاوه د یوسفزو لوی سرداران هم موجود وو. د هنګ خالي خان، د زیدی اشرف خان، د خودوخیلو د توتالۍ حافظ فقیر خان صاحب، غازی پایو خان بابا، بودلاخیل خودوخیل یوسفزی، د پاینتار خان فتح خان او خان مقرب خان وو. جنګ ښه ګرم روان وو. دواړو غاړو ته مرګ جوړه کېدل. ټول میدان جنګ په وینو سور وو. په دغه دوران کې ما د
په دغه دوران کې ما د مقرب خان د قتل اراده وکړه. د تیکي او کاټای نه مې توره را بهر کړه. ورو غلی د مقرب خان خواته ورسېدم. ما چې په هغه باندې د تورې ګزار کولو نو ناڅاپه یې ما ته په شا وکتل. زه د هغه د سترګو نه ډېر زیات ویرېدم. د لاس نه مې توره په ځمکه پرېوته او د ویرې نه په رپېدو شوم او زه چې په شا تښتېدم چې ناڅاپه هغه په ما باندې د تورې ګزار وکړو. ډېر زیات بېهوشه شوم او په ځمکه پرېوتم. هغه په ما باندې د مړ ګمان وکړو. نو په میدان جنګ کې زه پرېښودم او زما د خواندار دا و د پخواني سیکه سوبیدار میجر کیسه چې خلکو ته یې په بامخیلو کې کوله. صاحبانو زه تاسو ته دوباره دا وایم چې پخوا په ملک کې ډاکټران نو د ډېر لرې نه به خلک بامخیلو ته د دارو دپاره راتلل. په دې وجه په دغه زمانه کې د باجا او د بامخیل نوم په ټول ملک کې ښه مشهور و. السلام علیکم.